عمر رضی الله تعالی عنہ حکم وکړ چې د همس چې کوم فقیران او محتاجان دي د هغوی لیست د تیار کړی شي. هر کله چې هغه لیست هغه تیار کړی شو د عمر رضی الله تعالی عنہ مخې ته کېښودی شو نو په هغې کې اول نوم لیکلی و د سعید بن عامر. عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړ دا سعید بن عامر دا څوک دی؟ هغوی ورته جواب وکړ دا زموږ گورنر دی که نه تاسو مقرر کړی دی؟ عمر رضی الله تعالی عنہ تپوس وکړ تاسو د گورنر نوم په فقیرانو کې د ټولو نه اول ولې لیکلی دی؟ دته چې کومه تنخواه میلاویږي دی په هغې تنخواه باندې څه کوي؟ هغوی ورته جواب وکړ چې دا چې کوم گورنر تاسو زموږ مقرر کړی دی نو دته چې کومه تنخواه میلاویږي هغه تنخواه دی په محتاجانو کې تقسیموي، دی فقیرانو له خپله تنخواه ورکوي. عمر رضی الله تعالی عنہ په سترګو کې اوښکې راغلې او د 1000 دینارو تیلې هغه جوړه کړه، ورته یې وویل چې دا یو څه او هغه له یې ورکړې، ورته ووایه چې دا په خپلو ضروریاتو کې راوله. هر کله چې دا تیلې هغه ته ورسېده او هغه تیلې ولیده نو بې اختیاره د هغه د خولې نه ووتل انا لله و انا الیه راجعون. کور والی په منډه منډه باندې راله چې څه چلو شو، تپوس یې ته وکړه څه چلو شو، امیر المؤمنین وفات شو؟ ده ورته وی نه د هغې نه هم زیات غټ کار شوی دی. هغې ته تپوس وکړه د قیامت نشاني ښکاره شوه؟ وایي نه د هغې نه هم غټ کار شوی دی. وایي ښه ووایه څه کار شوی دی؟ نو سعید بن عامر هغه وله جواب ورکړ چې دنیا فتنې زما کور ته راوړئ. کور والا ورته ووایي چې ځه دا څه غټه خبره نه ده، اوس سوچ وکړه چې دا به په کومې طریقې سره د کور نه وباسو. هغه ټوله شپه په عبادت باندې ولاړ و، ټوله شپه عبادت کو چې هر کله سهار شو د کور مخې ته د مسلمانانو لشکر هغه تېرېده. د دغه تیلې راواغسته او د کور په دروازه کې ودرېد او چې کوم یو فوجي هغه به تېرېده نو هغه له به پیسې هغه ورکولې تر دې پورې چې هغه ټوله تیلې د دینارو هغه د ختمه کړه. هغه خلک وو چې هغوی په خپله به فقیرانو سره د دې نه چې هغوی به هغه ګورنرو سره د دې نه چې هغه به امیر المؤمنین خو په خپله به هغوی سره دونه مال نو چې د هغوی نوم به هغه د فقیرانو په لیست کې د ټولو اول لیکلی شو. خو هماغه دور و چې مسلمانانو ترقي کړې وه. نن سبا د مسلمانانو مشران ډیر مالداران دي خو نن سبا مسلمان هغه ترقي نه کوي ځکه هغه ایمانی جذبه او هغه ایمانی قوت نن سبا نشته.